السلام علیکم. هغه کسان د خبردار وي کم خلک چې د لایو سټریم نه روپۍ ګټي او په لایو سټریم باندې هغه لګیا دي د ټیک ټاک په ذریعه باندې هغه خلکو دپاره چې یو ډېر بد خبر دی. د هغې سره سره هغه خلک چې کوم په فیسبوک باندې هم روپۍ ګټي د هغې دپاره هم یو بد خبر دی، او هغه خلک کم چې د یوټیوب نه روپۍ ګټي د هغې دپاره هم یو ډېر بد خبر دی. بد خبر دا دی دوستانو چې تاسو ته پته وي چې مخکې به په پاکستان کې به خلکو دا چل کوه، خصوصا پښتنو به دا چل کوه چې یو به چې دی نو بل کنځو او بل به بل کنځو، یو بل به چې دی نو کنځو او په هغې کنځلو باندې چې دی هغې به روپۍ ګټلې، د یو بل عزتونه چې دی هغه به اوچالول او په هغې باندې به چې دی روپۍ ګټلې، یو به یو ته کنځل کول بل به بل ته، او دغسې په تورسرو پسې به خبرې کولې، هغه تورسرې به بیا رالګېدې په دوی پسې به خبرې کولې او قسما قسم فحش ویډیوز چې دي هغه به کول. لایو چې دي نو په لایو باندې به راتلل او په لایو کې به ډېرې بې حیایي خبرې چې دي نو هغه به کولې او په هغې باندې به دغه خلکو روپۍ ګټلې. دوستانو تاسو ته پته وي چې دغه خلکو دپاره بد خبر څه دی، دا ویډیو را سره وګورئ بیا پرې خبرې اترې کوو. سره په سوشل میډیا باندې ډېر زیات یو ښه تعلق جوړ شوی دی او زه دا غواړم چې هغه خپل حق ادا کړم. تاسو ته چې کوم نور څه خبرې مخې ته راوړم ډېرې زیاتې ضروري دي. دا اوس یو نوی رول جوړ شوی دی، نوی قانون جوړ شوی دی او دا قانون نن ماته په ټیبل باندې پروت دی او د دې تاسو ته صرف د څو پیجز ښیم. دا ګوره دا یو رولز راغلی، دا مونږ ته بلکل دا فارمیټ راغلی دی، دا فارمیټ دی ټیک ده، دا بیان دی پکې بیا دا فارمیټ دی. د دې رولز مطابق دا چې کوم اوس د سوشل میډیا باندې چې کوم خلک دغه کوي، دا کوم دا بکواسیات چې کوي، کوم چې دا غلط فیک آی ډیز استعمالوي او څوک چې مطلب د سټیټ او د یو بل عزتونه اوچالوي، نو د هغې دپاره یو رولز دی، یو آرډیننس راغی او دا آرډیننس ډېر زیات انتهایي خطرناک دی. نو دې کې به د چا نان بیلیبل ضمانت پکې هم نه کېږي او دا ریلیټډ ټو سایبر کرائم دی. نو دا ایکټ ما مخې ته راغی، دا ما ته نن راغی په ټیبل پروت دی، نو ځکه تاسو سره په دې باندې خبرې کوم چې مهرباني وکړئ په انټرنیټ یوز کولو کې، په وټس ایپ یوز کولو کې، په پیجونو یوز کولو کې، په لایو سټریم باندې. بس دوستانو دغه خبر به تاسو اورېدې وي. په دې کې دوی دا خبره وکړه چې کوم خلک دغسې خبرې کي، دغسې یو بل ته کنځلې ویل کي او دغسې سایبر کرایم کې چې دا وي راځي او د دې چې دی نو کومه دغه چې دی ارسټ وارنټ دی دغه بغیر د ضمانته دی. په دې کې بیا چې دی ضمانت چې دی هغه پکې نشته. دغه کم خلک چې دوی ګرفتار کړي د دغې بیا ته ضمانت چې دی هغه نشي کولی. نو مهرباني کوئ د دغې څیزونو کې انتهایي احتیاط وکړئ. په سوشل میډیا چې څومره پلیټفارمز دي د هغې باندې تاسو کار کوئ، نو دا لایو کې یا د لایو نه بغیر د کنځلو نه او د دې بدو خبرو نه ځان وساتئ. دا یو شارټ غونډې میسج. د نیکسټ ویډیو پورې ما مشتاق خان د میرا کې اجازت. الله په امان.